د خزانې تاڼې په حدود کې یو ډیر زیات ښکلی ځوان زلمی الک نامعلوم کسانو وجلی دی او د ده لاش چې کوم دی عارف ټاون سره په پټو کې غورځولی دی. دا کم کس چې وجلی شوی دی د ده واحد ګړی کې د پیکو دوکانو دې حوالې سره چې په خزانې تاڼې کې کوم اف ای آر درج شوی دی په دې کې مدعي دی سمیع الله ولد محمد جان. دا بیسیکلی د افغانستان اوسیدونکی دی او پېښور کې دلته چرې پل سره حمزه ټاون دی په هغې کې اوسیږي. د رپورټ درج کړی دی چې یاره د ده زوی دی د هغه په واحد ګړی کې د پیکو دوکان دی. نن سهار دته اطلاع میلاو شوه چې یاره د ده زوی رحمت الله د هغه نوم دی تقریبا 22-23 سالې عمر دی. وی نن راته اطلاع میلاو شوه چې هغه چا مړ کړی دی او دغه عارف ټاون کې دغلته پټي دي په هغې کې دغه لاش پروت دی. وی زه رالم ومې کتل نو زما زوی مړ پروت و. د پولیس وینا دا ده چې د مدعي چې کوم دی د پولیس ته ویلي دي چې دوی نه چا سره دښمني شته او نه چا سره نور څه لین دین تنازع شته. د په رپورټ باندې پولیس د نامعلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی. پولیس وی ای د موقع نه څه شواهد رایوځای کړي دي په ساینسي خطوط باندې هغې تفتیش کوي. پولیس وی سره دست خو د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج دی خو هغې لګیا دي معلومات کوي چې یاره دا څوک کولی شي. څنګه چې ما تاسو وویل چې دا کم کس وجلی شوی دی د 22-23 سال عمر دی او د رحمت الله نوم دی واحد ګړی کې د پیکو دوکان دی او